نو زنانه چې سار را پاسیږي نو زما محترم ابتدایي دي د مونځ نو کی او دستیو کی د سحر مونځ دیو کی په دې ټایم ټیبل باندې ځان پوهه کی مونږ سټیم قضا کیږي سټیم روا کیږي اے سړیا په خپل درته پته نشتا ما ته پته نشتا په کور کې بل چا ته پته نشتا لاړ شه مسجد امام نه تپوسو کا چې د سحر مونږ سټیم روا کیږي او سټیم قضا کیږي نن تاریخ پورې زه په دې مسجد کې ناستم قسم پر رب العالمین زما دا د 15 شپږ کاله د مسجد کې وشو اوس پورې د یو کور نه دا سوال جواب رانه او راشه در لګرزم ما سره وګرځه په یو کور در لګرزم څومره زنانه دي څومره نارینه دي د دینه تپوسونه کو دې ته به زما عزتمندو الا ماشاء الله د سحر د مونځ ټیم بہت معلوم نوی غرمی سټیم مونځ قضا کیږي سټیم روا کیږي سار مونځ سټیم قضا کیږي سټیم روا کیږي مازیګر ماښام ماسخوتن بس یو مکس کاته ده په کورونو کې اول نمبر کې زما عزتمندو دغه شان ترتیب سره چې زنانه را پاسېدلې چې د مونځ اول سړی را پاسي یا د کم کور ماحول جوړ وي زنانه را پاسېدلې وي سحر وختي د خپلو سړو دپاره اوبه ګرمې کړې وي لوټو کې اچولې وي باترومونه صفا کړې وي د کور صفایي کړې وي وختي مونځو کې سړی جمعات ته مانځل لاړ شي زما عزتمندو ماشومان په کور کې مونځ ته ودرئ خپله مونځ ته ودرېږي هغه ماشومان پلار ته ګوري مور ته ګوري یا چې کم دی خویندو ته ګوري هغې مونځ کوي دا ماشوم هم مونځ کوي نو بیا د هغې نه پس زنانه څه کوي زما محترمو دې ماشومانو له چې کم دی چهي نه برابر کي چېره د سکول وخت دی سکول له به ځي نو دې ماشومانو باندې هغه پورې چې چی تیاریږي او زما عزتمندو هغې د یونیفارم وغیره برابریږي هغه پورې په دې ماشومانو باندې د الله کلام ولولئ بیا به دا ماشوم په سکول کې هم په 1 نمبر وي په مدرسه کې به هم 1 نمبر وي په دنیا کې به هم 1 نمبر وي آخرت کې به هم 1 نمبر وي په دې ماشوم باندې لوی امتحان را روان دی دا ماشوم پلار د مرګ نه نشي خلاصولی دا ماشوم مور د مرګ نه نشي خلاصولی دې ماشوم مخې ته غټ مناظر دي په قبر کې به دا ماشوم څه کوي بیا په آخرت کې به څه کوي بیا پولیسران باندې به څه کوي بیا د الله مخې ته دا ماشوم پیش شي نو دا به ورته ABCD وایي دا ماشوم به ورته د اردو او د انګلیش کتاب مخې تک دی الله پاک به د دې ماشوم نه تپوس نه کوي دا ماشوم به بلوغت ته نه رسي نو ابتدا د دې ماشوم غلطه شوې ده سبا پلار وفات شو مور وفات شوله دې ماشوم ته به بیا لار څوک ښیي چې د ابتدا نه ورته چې کوم دی خلک څه وایي وایي دا مړه دې ته مور او پلار د سره ډول ادب نه دی ښودلی دا خبره مو اورېدلي وایي ده د مور او پلار ادب نه دی ښودلی نو مور او پلار د دې ماشوم اولنۍ مدرسه ده بالخصوص مور د مور د هغېږه د ماشوم دپاره لومبنۍ مدرسه ده نو زما محترمو هغې نه پس را پاسېده نو ماشومانو قرآن تلاوت وکړو شابه بچې ربي زدنی علما وایي شابه ربي زدنی علما او خپلې کپړې یونیفارم هم بدلوئ شابه د سکول ټایم هم دی ګاډی راغلی دی په مینه محبت باندې خو ماشوم ته به ذهن سازي دا کې چې بچیاں دا قرآن ستا مقصد دی دا قرآن ستا مقصد دی او دا چې کومه شاته بستره دا بسته مې درته در په غاړه کړې ده که نه نو دا ستا ضرورت دی دا ستا څه دی ضرورت دی نو ضرورت به یا وي یا به نه ضرورت به یا پوره کېږي یا به نه پوره کېږي خو مقصد به اول نمبر کې پوره کېږي ګاډي ته ډرایور ناست دی ډرایوینګ کوي نو زما محترمو دا چې کومه فرنټ شیشه ده دا د مقصد دی په دې کې به ګوري مخامخ او دا سیډونو ته دا شیشې څه دپاره لګولي دا ضرورت دی او که دا ډرایور د دې مخامخ د فرنټ شیشې په ځای باندې سیټ شیشو کې چې کوم دی لیفت او رایټ شیشو کې ګوري نو زما محترمو دا به جنګېږي څه به کوي ایکسیډنټ به کوي تاوان به کېږي نقصان به کېږي همدقه شان موږ او تاسو الله پاک دی دنیا ته د یو مقصد دپاره رالیږلي یو په عالمي ارواح کې زموږ او ستاسو روحونه لبیک سره سعدیک سره زما عزتمندو الله ته جواب ورکړی الله تپوس وکړو الستو بربکم آیا زه ستاسو رب نه یم موږ او تاسو روحونو ټولو لبیک سره وویلی قالو بلا یا الله ته زموږ ربي
نو بیا د دې قرآن د برکته د نوح علیه السلام په زمانه کې زما محترم نوح علیه السلام 9.5 کاله هغه قوم ته واعظ او نصیحت وکړو الله طرف ته خلق راوبلل خو چې خبره نه منله الله ته وایي الله نور مسلمانېږم که نه الله پاک ورته فرمایي نور ځان مه ستړی کوه نور کلمه نه وایي نور بدبخته دي وی خواه رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا بد دعای وکړه یا الله د ځمکې په سر باندې د یو کافر کور پرې نه دی زما محترمو الله پاک ورته فرمای انهم مغرقون دا ټول به چې کوم دی زه هلاکومه تباه کومه دا یوم نه پرېږدم زما محترمو اسمان نم اوبه را وریدل شروع شو د ځمکې نم اوبه راوځي د یو تنور نم اوبه ورپسې راووتلې هغې چې کم دی یو کشتۍ جوړه کا په هغه کشتۍ کې صرف 80 کسان 9.5 کاله کې 80 کسانو چې کم دی کلمه ویلې ده اوس سوچ وکړه یو پیغمبر دومره محنت وکړو کال کې یو کس تیارېدو بیا هم زیات جوړېږي چې یو کال کې پوره ثابت کال کې یو کس مسلمان نو زما محترمو نوح علیه السلام تنگ شو بد دعای وکړه نو الله رب العزت د دې یو آیات د برکته هغه ټول زما عزتمندو کافران تباه و برباد کړه رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا دا آیات زمونږ استادو د دې قرآن آیات دی دا د دې آیات دی د دې قرآن الله جل جلاله د نوح علیه السلام حفاظت وکړو ها د ابراهیم علیه السلام زما عزتمندو هغه قوم ټول بت پرستو او د بوتانو عبادت او هغې ته به سجدې کولې ابراهیم علیه السلام چې کله هغه بتخانه وله ورانه کړله نو زما محترمو هغه خلک راجمع شو ورته وایي تا خو زموږ د خدایانو غټه بې عزتي او بې حرمتي کړې ده نو کې الله رب العزت د حضرت ابراهیم علیه السلام څه وکړو حفاظت وکړو نو هغه الله هغه طاقت سره اوس هم موجود دی هغه پاور سره موجود دی د قرآن د یو آیات د برکته قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم اے اور یخشا او داس یخشا سلامتی والا جوړ شه کدی اور ته بل چا وردنګل هغه به سوزولو ابراهیم علیه السلام په هغه اور کې زما عزتمندو هغې الله حفاظت وکړو نو انشاءالله عزم بکو چې د دې قرآن تلاوت شروع په کورونو کې به تلاوت شروع کوو انشاءالله خیرونه برکتونه وګوره بیا سار ابتدا د سحر مونځ نه چا چې د سحر مونځ وکړو زما عزتمندو وایي د سره به ټوله ورځ د رحمان جنډه وي د رحمان جنډه د دې مقابلې ته چې څوک راځي الله به نیست او نابود کوي او چا چې د سحر مونځ ونه کړلو نو د سره ټوله ورځ زما عزتمندو د شیطان توره جنډه وي ورسره بس غورځېږي راغورځېږي هر رقم نقصان د مخې ته راځي وجه څه ده ابتدایي غلطه شوې بسم الله را پاسېدلی نو چې را پاسو الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور نو دا چې کله دا ماشوم دی پیادت کو ځان دی پیادت کو او زما استاد دی بدن نه یو پیر روح پرواز شو نو هغه مړ شو کنه هغه اوده شو دا خوب هم زما عزتمندو مرګ دی دا د مرګ رور دی الله پاک هم څنګه ختموي څنګه هم سملی تیاره راخورګي شپه راولي چې شپه راشي ماشومان هم سملی زنان هم سملی نارینه هم سملی اوس الله ته فل اجازت دی چې صدر سره کوي دیم سار را پاسی نو خلق وی الحمدلله الذي احیانا بعضی چې کم دی را پام نسی دا سیده کنه دا مرګ دی کنه دا قیامت دی کنه چې څوک اوده شو بس په دا قیامت شو اوس په کم حال کې موت اوده شو زنا دی وکړه اوده شوي چغس دی اوس که اوده شوي مونځ دی نه دی کړی اوده شوي د غریبانانو یتیمانانو حق دی لاندې کړی دی اوده شوي یا چې کوم دی نور قتل دی وکړو ظلم دی کړی اوده شوي بېتوبې اوده شوي او سار سترګې دی په قبر کې وغړې دی الله اکبر تباہی منظر به بیا نو انشاءاللہ سانس ہے چانس ہے سانس ختم چانس ختم نیت بکو انشاءاللہ